نن بے حیايي ډېره زیاته شوې ده یو څو مرضه دي په ښځو کې خفه کېږي دی نه دا راته زه وایم یو مرض په ښځو کې دا دی چې بې ستري ده دا ستاسو د میرو د شلګرو زموږ د علاقې دا خلک ښځې دا خو چې زه دې ته ګورم دا به په پټو سترګو خدای جنت ته بوځي تاسو لاړ شئ اسلام آباد ته او لاهور ته او کراچۍ ته او بهر ملکونو ته زه ګرځېدلی یم په ډېرو ملکونو دا نور خو پرېږده ازبکستان او نور دا عرب ممالک وګورئ دوبۍ وګورئ او داسې قطر ته لاړ شئ چې ووینئ کویت وګورئ بحرین وګورئ ما لیدلی دي قسم د ښځې بربنډې ګرځي مسلمانانې ښځې په جانګو کې ګرځي ما وی دا انګریزانې دي وی نه دا مسلمانانې دي په جانګو کې بالکل او په بنینونو کې د غټه جامه ده دا جانګي او دا بنین د هغوی دا هغه جامه ده لکه دلته چې په پړونه کې ګرځي ګنې په خدای قسم خېټې ښکاري داسې بنین یې چولي چې خېټې ښکاري او قسم دی داسې مې پکې غیر اختیاري نظر د انسان پرېوځي ګناه ده چې هغې صرف یو دوه ګوتې درې ګوتې ټوکړه د دې روانونو منځ کې وي او یو دوه درې ګوتې ټوکړی د دې سینې د پاسه یو باقي ټوله بربنډی ما دا انګریزان دي وي نه مسلمانان یقین په خدای وکړه ازبکستان غوندې ملک کې چې د مسلمانانو ملک دی او د روس نه اوسه ځان شوی دی بربنډې ګرځي په دوکانونو کې ښځې سوداګانې خرڅوي بربنډې نیمې مکمل نیمې بربنډې چې لاس یې غونډ ښکاري او ترخونه ښکاري او سټ او مری ښکاري او پتونان یې ښکاري او لاندې خپې ښکاري او ساق یې ښکاري دا بربنډه نه ده او په دوکانونو کې دغه ښځې د نیتوب کار کوي او ښځو لا خو نه څه کوي خو سړو لا جامتونه کوي او هغوی له سرونه خوري شرابونه څکي د زناکارۍ کلبونه پکې لګېدلي دي دا به څه کېږي زموږ په دې وطن کې اوس ورو دا فتنه راخوره شوې ده او ډېرې ښځې ډېر سړي په دې فخر کوي چې موټر کې ځان سره خپله لور او ښځه کښېنئ او نری غوندې لوپټه ور په سر کې په دې مری ورته اچولي او بازار ته او مارکېټونو ته یې بوځي دا شی اوس عام شوی دی دلته هم ورو دا زهر او دا وایرس دا ورو زموږ د وطن او د علاقې ته هم راخواره شو نری لباس کې علماو نه تپوس وکړئ منځ کوئ او د شریعت وینا څه ده چې یو اندام د ښځې څلورم حصه په مانځه کې ښکاره شو مونځ نه کېږي مکروهه نه کېږي نه یو اندام څلورمه لکه د سر څلورم حصه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د سټ څلورم حصه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د مرۍ څلورم حصه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د لاس د لیچې څلورمه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د پنډۍ څلورمه ښکاره شوه مونځ کېږي نه مکروهه نه وی دا د جارجټ په لوپټه کې چې ښځه مونځ کوي رښتیا ووایه ټول سر یې پکې ښکاري که نه سټ یې ښکاري که نه ښکاري مونځ د کم ځای ټول اندام ښکاره شو یو نه دوه درې اندامونه ښکاره شو نوک پالش ښځې لګئ په نوک پالش سره قسم په خدای که اودس کېږي قسم مې راته وخوړه نکریزې دې پورې کې کوي ښځو سرونه واړه کړي دي د سړو په شانتې لنډې کړي دي او ښځې د سړو په شان جامې اچوي دا د خدای لعنت په دې ښځو قهر نازلېږي دا ښځې چې دا بې ستري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښځې به په آخره زمانه کې راشي کاسیاتون جامې به یې اغوستې عاریاتون بربنډې به
مائلات ممیلات ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي داسې جامې او خوشبو به لګوي چې سړي ورته وګوري رؤوسهن کاسنمة البخت او په لاره چې سر به داسې کږی د یو انداز نه چې داسې یو شکل جوړ کړم چې دا خلک راته وګوري الله اکبر الله اکبر د مسلم شریف حدیث دی دو جملې دي یو حدیث کې راځي چې دا زناکارې ښځې بل حدیث کې راځي چې ړومبې به دوزخ په دې ښځو غرغنډه کېږي دا حال دی زموږ د ښځو بې ستري پې خوشحالېږي دا وله خوند ورکوي نو یو بې ستري زموږ په ښځو کې ډېره ده دویمه ناپوهتیا پکې ډېره زیاته ده دا خو د دې بناتو د مدرسو برکت دی چې د ښځو څه ناڅه قرآن زده که او دین یې وپېژن ګنې ځای که نه چې چا د مدرسو ته نه رانږدې شوې ته د دې مشرانو زنانو نه مونځ واوروه چې پته راته ولګي یو بوډۍ ښځه وه او زه یې ماشوم لوی کړی رکوټ په دې غېږ به یې ګرځولم اوس هم ورته دعاګانې کوم چې الله یې وبخي نو ماته یو ځل د مونځ تپوس وکړه مې ما ته مونځ واوروه وی ماله راځي مې زه به دنه زده کړم خیر ووایم ماته نو چې مونځ یې راته شروع کړه نو قسم په خدای داسې مانجې پکې وکړه لکه تاسو چې په شاړه ځمکه کې غټې یوې والاشي نه ګرځوې څه به ته یو سسپار یې هغه پخوا بل شی به اوس خو ختم شو شته نه پخوا به یو سسپارو هغه به نرۍ دغه کیله سته او یو به بلو هغه به پلن غوندې و هغې به سمه دړه ایستله څه ورته وایي یوه نه یوه خو مړه یوه خو ده او پلن غوندې به اوس نه پېژنې تاسو هم ټکټرې مکټرې شوې هغه شی ختم شو ما ته ګوره څه وایي چې مونځ یې شروع کړو الحمد خې لله خې رب العالمین نه رحمانې نه رحیمې و د ظالم لور مې غرقه شو خدای دې بې خو بسه دا دې څه وایي ګډې وډې مې مونځ دې ټول غلط دی ما ته څه وایي وی ماشوم هم لوی کړې په غېږه مو ګرځولې اوس ته مونږ ته مونځ ښیې ما وی ستا د نیا نه زده کړې مې زما نیا خو قاریه وه او د نیم کلي استاد هم اوس په هغې مړې دروغ وی دغه زموږ د حل دی دا ښه دی چې په لاره ځي که ستاسو خیال وي چې ته زیارت وویني که نه نو دا ورته ودرېږي نو دغه راوالي نو دا چل کوي په خولې وړي او په تندي ږدي خدای چې دا د دې ښځو سعادت نو شیطانان هلته جمرات وي په مکه مکرمه کې مینا کې ده خلک ورته شیطانان وایي په کاڼو یې ولي په حج کې نو یو ښځه پښتانه ځکه و چې ما ورسره بیا خبرې وکړې اوس برقه یې په سر وه داسې نیمه برقه اوس صاحبه چې د شیطان ته مخامخ شوه موږ ورته شیطان وایي نور دا اصل کې جمرات دي چې مخامخ شو نو یې دا چلې وکړو مې بې ختلې خدای دې وبخښه زړې خرې شیطان دې زیارت نه دی نه زیارت نه دی چې ته تا ورته چپ چوپ جوړ کړ شیطان وایي ښه بیا وایي په دې کیڼی خو یې په دې سر یو څو غزاره ووه نو کیڼی به پسې وویست نه پوهېږي خورا نه دی خبر نو یو په بې ستري ډېره ده یو ناپوهتیا اړتیا ډېره ده ګوره عمل زموږ نه ښه کوي قسم دی داسې تلاوت موږ نه کوو دا ښځه چې کوي داسې روجې موږ نه نیسو چې زنانې سینګ کوي